الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إننا د جناب نبي كريم عليه الصلاة والسلام دیوبل عزت من ملګری بلال ابن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم سیرت ذکر کیږي. عمر بن الخطاب بدا خبر کوله چې ابو بکر سیدنا واعتق سیدنا یعنی بلالا. ابو بکر زمون مشر دی او زمون مشر آزاد کړي دی، شهید ویلې شي بلال ابن رباح رضی الله تعالی عنه. د بلال ابن رباح چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څلور مؤذنین دي. یو مؤذن پکې دا او یو عجیب سیرت په باب د عقیده کې. انسان که چیرته بار بار وایي نو هغه ته ستړی کېږي نه، او که چیرته غوږونه اوري د قشن دغه نه مړیږي نه. بلال رضی الله عنه د خپل پلار بچی دی رباح د سرات ورقه په هغه کې پیدا شوی دی د هجرت نه څو کال وړاندې. مور د شو حمامه نومې ده، د تور وینځو د مکې د وینځونه د دې وجه نه باسي خلکو دله ویلې ابن السودا د تور زوی. بلال رضی الله په مکه مکرمه کې پیدا شو چې په دې وخت کې دا د بنی عبد الدار د خاندان نه یتیمان و، دا غوی په غلامانو کې و، او هغه له وصیت کړو دغه پلار چې دا به امیه ابن خلف لور کوي. دا اخ امیه ابن خلف چې د کفر په هغه سنادید او مشرانو کې خطرناک سړی، لیکن په کدا چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د توحید دیوا او رڼا بلکړه د مکې په سرزمین. جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د توحید د کلمه د خلکو لخکاره کړه چې قولوا ایها الناس لا اله الا الله. اے خلکو دا خبره وکړي چې نشته حقدار د بندګۍ شوا د الله رب العزت نشي به کامیاب. بلال چې کله دا پیغام واوریدو د ټولو نه مخکې لبیک ویلې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د کلمې لره د اسلام راوړو. چې په دې وخت کې د ځمکې په سر باندې دومره مسلمانان موجود نه و سوا د امدینه. هغه کې خدیجه الکبرى و ابو بکر صدیق، علی بن ابي طالب، عمار بن یاسر، د عمار سے مور سمیہ، صہیب، مقداد بن اسود. او بلال ابن رباح شکل ایمان راوړي د مکې د مشرکانو د خوانه چې کوم تکالیف دل رشي کې هغه ډېر انتهایی زیات. دغه تکالیف برداشت کړه، دغه تعذيبونه برداشت کړه، دغه سغړتوب برداشت کړي چې اچاله دومره تکلیف ورکړي نه ولکه دله د خپل صبر وکي او د سره هغه مسلمانانو صبرونه وکړي چې کوم په دغه مشکلاتو باندې اخته و. ځکه د الله په دلاره کې صبر په انسان باندې ضروری دی. څومره صبر چې بلال کړي دی بل چا وې کړي نه و. د ابو بکر صدیق او د علی بن ابي طالب رضی الله قوم هغه به ایستغه قوم بچ کړي، حفاظت به وکړي. د دې وجنه شعیب علی السلام الله عز وجل فرمایي ولولا رحتك کتشرت منګه د سا خاندان نو موږ به تو وشلې. هر چې دغه ضعیفان دي، غلامان دي، وینځي دي، نو په دې وخت کې د مشرکینو د خوانه دوله د تعذيبونه ورکړي شو چې په تاریخ کې چاله ورکړي شوی دي. قریش اراده دا و چې د خلک د اسلام د دین نه بیرته يهودیت نصرانیت ته واوړي، ترڅو پر هغه انسانان چې دغه په ژوند کې دا خبره ګرځي چې موږ به د خپل الها پریدو، توحید لبرازو، ول الها به پریدو، د محمد رسول الله خواله برازو. او چې دې خلکو له من قوي گزارونه وکړل نو په کې بداشي چې د خلک به ایسه په دې وخت کې دا خبره به نه مانی. لیکن دی خلکو د دې عذابونو له دې تکالیف له لبیک ویل چې کوم د مکې د مشرکانو د خوانه دوی لړ شیدل، د قریشو د کفارو د خوانه دوی لړ شیدل کلک نو په دې کې هغه خطرناک انسان چې هغه دوی د زدن او د وال د پاره را مخامخ کې ابو جهل الله دې ذلیل کړي. په دې طریقه باندې سمیہ رضی الله عنها ونی ولا او هغه له سخت فحش کنځل وکړي، سپکه سپوري به یونیزه وسره و چې په داخل د خېټه کې اوره پوری د املانه ورته وسته. د دې وجنه سیرت په درسونو کې دا راځي اولنې شهیده په دین د اسلام کې سمیہ رضی الله تعالی عنها و. هر چې د نورونه و هغه ورونه چې الله د دین د وجنه په عقیده کې راجم شوی و، او دغه په سر کې بلال ابن رباح قریش ډېر انتهایی سخت تعذيبونه د خلکو لور کړ. حتی تر دې پورې چې کله منور 12 بجې لړا وخته
د اسمان په منځ کې بشو شګه د مکه به ګرم شو د نور په ګرمایش باندې د دې خلکو نه به جامې وېستې او به د اوسپنې زغره ور واغستې او بعد دغه نه به د نور په هغه ګرمایش باندې د اتکړې زولنې زمکا شګه تیږي ګرمې کړي او دوله به ور واغستې دغه نه بروسه به دوی شروع شو چې بلې سخت درو باندې به داوال او دا خبره به ورته وکړه چې محمد لکنزل وکي چې کله به تکلیف ور باندې ډیر انتهایی سخت شو د دوی د وسله به خبره بار اوتله نو دی به لبیک ویل به هغه څه چې کوم د مکه مشرکانو اراده لرله چې دې ته به ویل شي تقیا دې ته به ویل شي اکراه حالات خو به د دوی د الله او د الله د رسول پورې کلک نختی و سوا د بلال رضی الله عنه نه هغه به دا خبره کوله کمال څومره تعذيب راکړي چې چیرته پیغمبر لکنزل نشم کولای امیہ ابن خلف او دغه خطرناک ملګری براله د دې وجنه به درې راواخه سودا به ور باندې سخت اوالو په دې تیګو باندې به سملو په دې شګو باندې به سملو او د بدقه आवाज کو چې احد احد کله کتیګه به ورته بری سینه باندې کې خو د به ویل چې احد احد اکی والله منم یو الله منم سخت عذابونه به دل ور کول او د بم دا ویل چې احد یو الله منم او یو الله منم هغه به دا خبره دل کول چې ذکر د الله تو عزا کوا هغه لا تعزا چې موږ دغه بندگی کوو لیکن دا په سیر دي چې الله تعزا یاد کی دین د اسلام کې وکلک مجاهدو الله او رسول به یادو هغه ورته ویل چې او هغه خبره چې موږ تعالی کوو دوی ورته شي جواب ورکړي بلال ابن رباح رضی الله تعالی عنه چې زما جواب دې باندې شریکي نه چې زدلات او منات او عزا دغه عظمت او بړی او لیان بیان کوم دوی به تاکید شروع کړي دغه په ضرر ورکول کی قسم داو کې چې موږ بلال له تعذيب ورکو امیہ ابن خلف هغه به کوم واکه به تور مثال ستړي شهید د تعذيب نه نو به په ریسټ کې ورته شډل پړیا واچو او د علاقه قمقلانو ماشومان له پلاس باندې ورکه او به ورته ویل چې د مکه په سرزمین کې دا ګرځوي او د قشن بده خړونی کې چې خلکو له دا مسله معلومه شي د محمد ته اچ ارسو کې د قبه انجام شي بلال رضی الله عنه هغه عذاب چې د الله په دینار کې هغه عذاب چې د رسول الله په تایید کې دلته شي خوند ته اخستو او بار بار به حق او چت خپل شعار بیانولو چې احد احد الله اک یو دی یو دی هغه خبره منم رب زما یو دی رب زما یو دی دا غیر دې بار بار اتګ نه بستړي کې دومنه او دا کوم شعار بچ دی ویل کوم نه خبر شوی دا غینه به مړې دومنه ابو بکر صدیق رضی الله عنه امیہ ابن خلف لورغه او د شورته ویل چې اشنا ډېری پیسې به تعالی درکم دا ته مال راک داغه دا ګمانو چې ابو بکر به د اچرته موانه دي ځکه ورته وی زب نه او قیس رزر په دې باندې دا بیا کړی دی امیہ ابن خلف ورته ویلې چې کله په دې وخت کې دا به د دواړو خلکو په مابین کې تکمیل شو د ابو بکر د امیہ وکتا چرته انکار کړی وی یو اوقیا و اما در باندې دا خرڅول په دې طریقې چې دی و اوقیا والا او مال دا غلام راکوي چې دومره تنگ راغلی هم دا مې درکو ابو بکر صدیق ورته ویلې وتا خو ما سره په نه اوقیو باندې د سرو دا خبره شروع کړه خو که په سل باندې چرته دا مال مخامخ کړي وي په ما بهم درنه دا خصوصه کې بده کې کمالات ابو بکر صدیق رضی الله عنه نبی کریم علیه السلام له دا خبره وکړه چې یا رسول الله بلال ابن رباح مواقستو او د دې ظالمانو د دې ظلمونو نه بچ کې نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته ویل چې ابو بکر مام د ځان سره په دې شرکت کې شریک کا دا خو ډېر عجیب کاروایی وکړه ابو بکر صدیق ورته ویل چې یا رسول الله هغه غلام ما آزاد کړ د رب العالمین د پاره الله عز وجل په دې وخت کې خپل پیغمبر له امر کوي چې هجرت شروع کړه د مدینه په طرف باندې بلال رضی الله عنه په هغه ګروپ کې چې کوم مهاجرین د دې څخه روان دي دا ور سره دی ابو بکر صدیق ور سره دی عامر ابن فهر ور سره دی په یو کور کې دوه درې واړه اوسېدل تبه ورته رااله و بلال په دې وخت کې شکل به ته بلاړه خپل आवाज به اوچت کې او ترنم سره به ویلې الا ليت الشعر هل ابيتن ليله بفخ وحول اذقر وجليل وهل اردنا يوما مياه مجنة وهل يبدون لي شامه وتفيل هغه علاقه ورته یاد کړي یعنی بلال په دې وخت کې د مکی او د قشان دی هغه دریغ وختلی شوق ورته راتلو هغه وادیانو لا کندولا او هغه غرونو لا مقصد به کېداو چې التما حلاوت د ایمان هغه څکلې لري ځکه مال یو علاقه را یاد شو عائشه به ویل یا رسول الله لار من مریض دی بلال مریض دی په دې وخت کې دی دعاګانې وغوښتلې یلا ودا تبر جحفی علاقه لبوزا او د خلکو له خوشالي او ورکا او مدینه موږ له مزیدار وګرځوا بلال بزکه د علاقه د ول چې دلته د الله د پاره دله په عذاب ورکړې شوی او د وخت کې د ابلیس سره دور باندې مقابله کړو نو هغه زاړه کمنونه هغه څنګهونه هغه ورته یادېدل او د غیر د یادېدل نبی لذت او خوند اخستو بلال مدینه منوره کې پاتې کیږي په دې حال چې د مکه د مشرکانو تکلیفونه لري دي
یوازې د پیغمبر خدمت لزان وقف کې د خپل محبوب خدمت لزان وقف کې د محمد رسول الله خدمت لزان وقف رسول الله به کله سبا کې داو مسره سبا روان شو کله به چرته تلو داو مسره روان شو نبی کریم علیه السلام به منځ کو دمم کو رسول الله به کله غزا کوله دمم کوله حتی تابه د ګمان کو چې بلال د پیغمبر علیه الصلاه والسلام سورې دی لکه څنګه چې د تنیخ خپل سورې چرته چې دعوت لو جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام مسجد جوړ کې مدینه منوره کې بلال صاحب دې کې اذان شروع کې د دې وجنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مؤذنین دي په دې ټولو کې اولنې مؤذن هغه بلال رضی الله تعالی عنہ چې کله د اذان نه فارغ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کوټې په دروازه باندې به ودرېدو او دا خبره به ورته وکړه چې حي علی الصلاه حي علی الفلاح راشه زید منزله راشه زید کامیابیلا نبی کریم علیه الصلاه والسلام د خپل کوټې نه روته او مخکې به داغه نه بلال چې کوم وخت به هغه پوښتنه چې رسول الله را روان دي وې دې وخت کې د اقامت باندې شروع وکړه نجاشی بادشاہ چې دا ډېر اوچت سړیو جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام له درې وړي نيجي د کرهغه نيزونه چې کوم بادشاہان د ځان سره ساتي دی ورته لګلې وي ځکه بادشاہانو به اصله خلکو له لګلو به بادشاہانو لا جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام په دریو کې وزن له انتخاب کړه ایوه علی بن ابي طالب له ور کړه ایوه عمر بن الخطاب له ور کړه به دغه نيزي چې ځان له انتخاب کړو بلال له ور کړه بلال بشرو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دغه پښون کې مخ کې روانو اختر منزله به وړلو د غټ او د وړو کې د استسقا منزله به وړلو او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مخله به کې خدا چې کله به اقامت د منځو شو د جمعات پر ابدي خو په بل ځای کې معنا د ستري لحاظ رسول الله صلی الله علیه وسلم په داخله کعبه کې د ستري لحاظ کړي دي حتی که انسان په دشت کې ولی نه الته ستر د سرنی نو کرخه بوباسي یا عرضنه یا په اوګدو باندې د محراب په شکل حکمت نور الله معلوم دی کله چې موږ بغیر د ستري نه وش په دې کې دوه قول علماء لیکلي یو چې دا مونږ کېږي نه دویم قول دا چې دا مونږ شو دا قول راجح دی ولیکن په اعتبار د ثواب سره دا کم دی په نسبت سره هغه مونږ نشي کې ستري بلال رضی الله عنه نبی کریم علیه الصلاه والسلام سره بدر لورغه په خپل سترګو باندې دا خبره ولیدله او د شی ویل چې زبد رب العالمین سره هغه وعده پوره کوم چې کوم ما کړی وي داغه د مجاهدینو کومک وکوم او دا هغه زینب وزګوري چې په کمزې کې اغلوی بدمعشان مرداریږي کوم بچ بلال له دوی عذاب ورکو ابو جهل ولیدلو امیہ ابن خلف ولید چې هغه پړ مخ پراته و او د هغه د بدنونو د محمد رسول الله د ملګرو د مسلمانانو تور رسیدلې وي او ویني د قشنته بيدلې د مسلمانانو د نشي د هغه په وینو باندې لمدې وي نبی کریم علیه السلام فتح مکه نه داخليږي دغه خپل یو کتیبه او کتیبه الخضراء په اصله باندې آباد و نو په دې وخت کې بلال ابن رباح رضی الله تعالی عنہ ام د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کعبه له داخل شو حرم له داخل شو اراده لري چې زوج د کوټې له ور داخل شم نو په دې وخت کې درې کسان ورسره و یو عثمان ابن طلحه هغه انسان چې د کعبه هغه چابین وسره وي او بل اسامه ابن زید د محمد رسول الله محبوب او بچی د هغه چا چې هغه د رسول الله محبوب دی او بل بلال ابن رباح د محمد رسول الله مؤذن نور موجود انسانانو لیکن دا درې ول انتخاب کړو چې دین د اسلام کې نسب فقر مالداري مهم نه دی اسلام نه مهم دا چې بچا کې عملی عقیده چې کله د ماسپخین د مانځ ټیم نږدې کیږي په زرهاو انسانان د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ګرځا پر ولاړ و داخل د حرم کې څه کورونه کې او په دې وخت کې بعض خلکو اسلام راوړو چا په خوکا او چا په زور باندې د مجلس ته ټول حاضر شي و نبی کریم علیه الصلاه والسلام بلال ابن رباح الامر کو چې د کعبه په سر باندې وخیجا په اوچت आवाज باندې کلمه توحید هغه ته بیان کا اذان شروع کا په دې وخت کې بلال د محمد رسول الله د امر لبیک ویلې اوچت आवाज هغه په اذان باندې اوچت کې په دې وخت کې بزرګونو انسانانو د بلال رضی الله د مبارک جسد لا د خپل سترګې او چټونه ورواړه ولا او دی وخت کې د خلکو شبي هغه په دقیق کلماتو باندې شروع شو د بلال نورستا ډیر په عاجزۍ باندې او هغه انسانان چې زړونو کې مرز دي هغه وخت کې دوی په دې زړونو باندې حسد چاپه و د شي چاپټه ډیره مضبوطه او کینی په کړه د شي کینی چې د زړونو د نو ته ټوټه ټوټه کړه بلال رضی الله لا اذان لدی قول رسیدل نو چې اشهد ان محمد رسول الله تر دې پر جويري ویل چې د ابو جهل لور و الله رب العزت ذکر وشت کړي موږ بچو وایو هر چې موږ به کوو لیکن هغه خلک مون خوښ نه غنو چې زمون مشران وجري معنا ابو جهل یادي خالد ابن اسید ویل الحمدلله الذي ټول صفاتونه د کمال هغه الله لدی جسمه پلار له عزت ورکړي په دې طریقې چې بدر کې حاضر شوی نو کې دا به مو سوچل شوی وي هغه د فتح د مکې نه مخ کې نه دا خبر او کړو چې جسمه پلار په دې مجلس کې نشته کله دې تور انسان आवाज به اوریدلې وي په دې وخت کې هغه د فتح د مکې نه یو یا دوه ورځې مخکې وفات و
حارث ابن هشام ویل و مور دی برشا کاش کې زمړ شوی مخ کې دینه چې زدا تور انسان بلال وګورم هغه د کعبه په سر باندې ودرېږي او د توحید کلمات وایي ځکه زړونو کې مرزونه وروته حکم ابن ابي العاص ویلي وی قسم په الله دا یو لوی مصیبت دی چې د جمح د قبیلې یو تور غلام هغه د قشان د کعبه په سر باندې ودرېږي ينحقو دخرغوند اوازونه وی کوي نن د اوازونه په دې کې اورو هر چا جدا جدا نظریه پیش کړي ابو سفیان ابن حرب ویلي وی زه خو یو خبره نکوم وجه دا وی کله چرته یو خبره وکلمه وکم دا تیګه بمره اوچته شي او زما خبره به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورورسي په دې باندې خپو دې چې دا رب العالمین حق نبی دی یعنی نیکانو خلکو د بلال اوازونه ډیر په عاجزۍ بدرګه کول کوم انسانان چې بزونه کې ورانه دي هغه د قشن اوازونه ورکړ بلال لا چا کاش کې لیدلې مې نه وي چا دا خو خرغوند اواز کوي چا یو خبره کوله چا بل ابو سفیان ابن حرب ویل زه خو کې یو خبره نه کوم وجه دا چې دا کان روچتیږي عثمان پیغمبر محمد رسول الله نه پیش کړي بلال شروع اذان د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د پاره کو داغه په دې ژوند چې تر څو پر دا ژوند دیو رسول الله صلی الله علیه وسلم به مینه ښکارا کوله دی आवाज لا زکه د دش आवाज د الله په دلاره کې تعذيب شوی دی او سخت عذاب او هغه وخت کې بددا کلمې بدرګه کولې چې احد پیخدا جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام وفات شو لاړو رفیق الاعلى رب العالمین په طرف باندې د منځ وخت چراغ بلال رضی الله عنه درته چې بده خلکو کې اذان وکي او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په کفن کې تاو دی لا دفن شوی نه دی چې کله دې چې لړاغه اشهد ان محمدن رسول الله غوي ورکوم په دې خبره چې محمد الله رسول دی وی وښ کې را روان شوی او आवाज پر مړی کې بن شو ټول مسلمانانو په شړا باندې شروع وکړه حتی تر دې پر چې دې ناس مسلمانانو دې پوسنه اوازونه د شړا واته دغه نه ورسه به اذان وکي درې ورځې خو چې کله به دې چې راغې اشهد ان محمد رسول الله بلال په خپلم جوړل او د قشان د نور انسانان به موجوړه ولا وی په دې وخت کې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه دا مطالبه وکړه چې نور د اذان نه ماته منفکا یو بل چر دا اوس پر اگر کډي روچت عبادت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کم سړی چې اذان د الله لپاره کوي په ورځ قیامت به اوچته غاړه راګرځي نبی کریم علیه الصلاه والسلام دام وایي چې شاده د आवाज اوریدل هغه ورته گواہی کوي ورته ویل چې زنور دې برداشت شم کوله رسول الله صلی الله علیه وسلم دني او زه اوازونه کوم اعلانونه کوم اذانونه کوم به ویل چې ما د جهاد لپاره ولېګا او د قشان د دې مسلمانانو د ملکونو د سرحداتو ساتلو لپاره خاص کر د شام په طرف باندې ما تشکیل کا ابو بکر صدیق رضی الله عنه وې د بلال څخه دا خبره ونه منله دا کار نشي کېدلی اجازه ورته نه کوله د دې خبره په باره کې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم ملګری موږ لپاره خودلې بلال ابن رباح هغه د مدینه موږ لپاره دی ولړ دي شالتا بلال رضی الله عنه ویل ابو بکر لا ان كنت کچرته زړه اخستم د خپل ځان د لپاره به میزان سره ایثار کا او که زه اخستم په دې مناسبت چې رب العالمین د لپاره د آزاد کړم به پرې د ما د هغه چاره لپاره چې د غره لپاره آزاد کړم ابو بکر صدیق ورته ویل قسم په الله ما تنه اخسته الا لله مگر خالص او خالص د الله لپاره او ما تنه آزاد کړي مگر خالص د الله په دلار کې نو بلال ورته ویل زب نور دین را په دې خو د اچا لپاره اذان نکوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی ابو بکر وی خو خستا د مدینه منورې نه بلال روان شو اول هغه دستو ګروپ کې چې کوم د مسلمانانو روانه و دریای او علاقه و چې دمشق نشتی هغه ځل ور تشکیل شو د اذان نظام بن کې حتی د دې پر عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ په خپل وخت کې د شام علاقې لراغه د بلال سره ملاقات وشو ډیره موده غیابت نورستا او د عمر دا شوق ډیر چې د بلال سره مخامخ شم داغه احترام په ځړ کې لرلو چې کله به په دې وخت کې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ عمر بن الخطاب یادولو نو به ویل چې ان ابا بکر سیدنا وهو الذي اعتق سیدنا ابو بکر زمونږ مشر دی او هغه څوک آزاد کړي چې هغه زمونږ د مسلمانانو مشر دی ان بلال رضی الله تعالی عنہ په دې وخت کې قصو کې به صحابه په بلال باندې او الحاح وکړه چې د عمر بن الخطاب په مخ کې به اذان کوي ضرور به دا اذان ته کوي وی چې کله بلال رضی الله په اذان باندې خپل आवाज اوچت کړي الله اکبر دا کلمات شروع کړه عمر رضی الله وجړل د سر ناس ملګرو وجړل تر دې پورې دومره وکي د ټول ملګرو نه لاړې چې مبارکي ګری دي خلکو په خو باندې لمدش بلال رضی الله د دې خلکو هغه شوق ورته مدینه منورې له واپس کې په دې مناسبت باندې چې مدینه سره من کوم لوزونه کړی دي هغه به خروبو د توحید په کلماتو همیشه دغه مؤذن د محمد رسول الله د مشق علاقه کې اوسېدلو حتی تر دې چې وفات ورته راغی
د بلال رضی الله دا خزه د حمامي رضی الله عنها د انګور ویغه په دې وخت کې د په دې خوا کې ناسو د مرز وفات په حال کې دی او په اوچت باندې आवाज باندې ویلې واغه مونږ دې چې په مونږ باندې پیښ و بلال په دې وخت کې د خپل سترګې را کولاو کړې په هر کرت به د خپل خزله جواب ورکو وا خوشالي ده چې په ما باندې رااله وی په دې وخت کې اخري سلګي د بلال رضی الله عنه دی او دا کلمات ځان سره وایي غدن نلقى الاحبه محمدا وصحبه غدن نلقى الاحبه محمدا وصحبه سبب موږ د خپل دوستانو سره ملاويګو چې محمد او دغه ملګری دی عليه الصلاه والسلام سبب د خپل ملګرو سره موږ ملاويګو چې محمد او دغه ملګری دی عليه الصلاه والسلام رب العالمین د بلال رضی الله جنت الفردوس داخل کی او موږ تاسو د الله عز وجل دې صحابه کرام سید ابي دليل نصیب کی وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين